سلمان خان تاسو خو د میډیا سره تعلق دی او هر څه ستاسو په نظر کې تاسو ته ښکاري دا سیاست چې دی دا د یو بل احترام دی، سیاست خپل یو انداز دی او اخلاقیات دي، ایتکس دي او دا ټیک ته چې زموږ مختلف پارټیانی او د هرې پارټۍ خپل یو ایجنډا خپل یو نظریه او سوچ او فکر او کومه وګورو موږ مسلمانان یو انسانان یو بیا د یو بل سره زمونږ په څه نه شکل کې رښتې دي تعلق دی. نو د یوې پارټۍ پالیسۍ باندې تاسو تنقید کولی شئ خو د چا په ذات باندې نه شئ کولی. که زه وګورم په ورځ وزیر اعلی صاحب محمود خان صاحب چې کوم دی په بونیر کې چې هغه کوم سپیچ کړی او په هغې باندې ټوله میډیا په هغې باندې یو قسمه خفه وه او هغوی غندنه کړې وه د هغه الفاظو چې کوم د سیاسي ګوندونو د مشرانو لپاره محمود خان صاحب کوم الفاظ استعمال کړي وو چې بار بار به هغه بې شرم او بې غیرت الفاظ استعمالول. نو دا د دغه منصب سره په کوم منصب باندې چې محمود خان ناست دی دغه منصب سره دا نه ښایي او داسې اکورډ الفاظ په حیثیت وزیر اعلی هغه په خپله باندې ځان ډیګریډ کو چې یاره زه د دې منصب قابل نه یم. په کوم انداز چې هغه د پښتون په ځمکه باندې په اردو باندې کوم سپیچ کړی و په هغه اردو باندې مونږ خو ټیک ته زموږ مورنۍ ژبه پښتو ده خو چې نه درځي ضرورت نه دی چې د بونیر په ځمکه باندې هلته خو د بونیر خلک ډېر غیرتمن او عزتمن خلک دی په هغه ځمکه باندې دا قسم الفاظ استعمالول دا د وزیر اعلی هغه منصب سره زیاتی کړی دی او د هغې مونږ په سختو ټکو کې مطلب غندنه کوو. بیا علي امین ګنډاپور چې د هغه هغه شکل و صورت او د هغه آواز داسې جوړ دی چې د انسان په شکل کې یو حیوان دی او هغه په خپله ثابته کړه چې بټو غوندې عظیم شخصیت چې دا ملک نن کم جوړ دی د دې ملک لی کم آئین ورکړی دی متفقه آئین د 90 کالو کومه فتنه چې وه قادیانې هغه کافر ګرځول بیا د مسلمان یو داسې فیصله کول چې د دې ملک وزیر اعظم او صدر به دا به مسلمانی. بیا که موږ وګورو ایجوکیشنل ریفارمز وګورو که موږ لیبر ریفارمز وګورو که دې ملک له اټامیک میزایل ټیکنالوژي وګورو که د دې ملک 90,000 جنگي قیدیان رازادول وګورو او بیا د 30 سالو په عمر کې د بټو صاحب غوندې یو قابل ترین انسان چې هغه د دې ملک خارجه امور وزیر پاتې شوی دی نو د دې ملک دپاره د بټو صاحب د خاندان ډېرې لویې قربانیانې دي. د هغه لور قربانه شوه شهیده شوه چې هغه د اسلامیک ورلډ د اسلامي دنیا د ټولو نه اولنۍ پرایم منسټر وه او چې هغې به د دنیا په اعلی یونیورسټیانو کې لیکچرې ورکولې. هغه خاندان چې د هغوی ټول خاندان د دې ملک د غریب ولس دپاره د دې ملک د بقا دپاره د دې ملک د حفاظت دپاره د جمهوریت دپاره او د دې ملک د غریب عوام دپاره چې مطلب هغو کوم قربانیانې ورکړي دي هغه د چا نه ډکې چوپې نه دي مطلب دا هغه په ښکاره دي د نور غوندې ښکاره دي. علي امین ګنډاپور غوندې سړی چې هغه مطلب په کشمیر کې چې کوم هغو د کشمیر په حواله سره د هغو کوم پالیسیانې دي ستاسو د مخې دي چې عمران خان وایي یو سا او کوي بل سا او کومې وعدې چې کړې وې چون چون کړ د هغې خلاف ورزي وکړه. بیا د عمران خان بدقسمتي دا ده چې د هغو وزیران مشیران هغو غاپي او د هغو په غپا کې چې د نو بقا ده که هغه نه غاپي ځکه چې په ملک کې مهنګایي ده بدترین مطلب دا دی مهنګایي بدترینه بېروزګاري لاقانونیت دی بدامني ده دا کم پوزیشن چې دی کمې وعدې چې کړي د الله تعالی په نزد د هغې د یوې نه یو ټن واغستو او هغه وعده خلافۍ له هغه د یو ټن نوم ورکو. علي امین ګنډاپور چې هغې ته الیکشن کمیشنر پې هم ایکشن واغېستو هلته هغه په پیسو باندې د ووټرانو خرید و فروخت کوو او هغه د کیمرې سترګې راغستې دي مطلب هغه د دنیا نه هغه بالکل په پټه نه ده ټولې دنیا ولیدو چې علي امین ګنډاپور کردار څه دی. بیا بله ورځ په سټیج باندې هغه بټو صاحب غوندې عظیم شخصیت چې مطلب دا دی هغه ته قائد عوام قائد جمهوریت سر ذوالفقار علي بټو شهید هغه یو جانه پہچانه نوم دی یو نیشنل انټرنیشنل د اسلامک ورلډ یو لیډر و عظیم لیډر و د هغه متعلق د غدارۍ غوندې بل دا چې د غدارۍ سرټیفیکیټ دا د تحریک انصاف یو منشور غوندې جوړ شوی چې دوی صرف ځان محب وطن ګڼي او دا نورې پارټیانې بالکل د دې ملک خلاف ګڼي حالانکه د دې خلکو په دې وطن کې هیڅ قسمه قرباني نشته. دا په چتری راغلی خلک دی او دا په هر حکومت کې پاتې شوی د دو پلار او نکاح با او اجداد او حکومتونه یې کړي دي دا 40 کاله د په نورو پارټیانو کې حکومتونه وکړل هغه غله ډاکوان عمران خان نه ټول کړو او د هغې غلو ډاکوانو سردار شو
د بنیګاله مطلب دا دی نیازي چې هغه نور هیڅ کردار نشته، یو ورکپ یې ګټلی به حیثیت کرکټر، هغه یو ښه کرکټر به حیثیت سیاستدان هغه یو ناکامه سیاستدان دی. دغه اوس زموږ مطلب دا کم ورکرانو ته د نورو پارټو مشرانو ته هغو ته هم یو ټیسټ رسېدلی چې دا قسم الفاظ دی سیاسي مشر سره خوند نه کوي او دله پکار دی چې مطلب د دغه خپلو ټکو هغه مطلب معافي وغواړي، ځکه چې په هغې باندې د پیپلز پارټۍ جیالو ته هر ورکر ته مشر ته کشر ته ډېر ټیسټ رسېدلی. ډېره مننه سلمان خان ستاسو په میډیا باندې راوستو او ما له موقع راکول خیالاتو اظهار وکړم. ډېره مننه، شکریه جی.